أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دا سورة فرقان آیات وستم دی. په دې آیاتو کې رب کائنات د انسانانو حالت بیانوي، بیا خاص کر د هغه انسانانو چې هغه ایمان راوړی دي د الله پر دین باندې. په دې کې بیا به مشتي افسوس کوو په ورځ د قیامت باندې، بیا به هغه افسوس موږ له په کار باندې او نه راځي. اوس لا موقع ده چې د الله قرآن زده کړو، په هغه عمل وکړو، هر کتاب د الله پر قرآن پیش کو. خو نن سبا مشتي د الله قرآن ته دومره قدر عزت ورکړی دی لکه په یو کور کې چې مشر وي خو نیک شنه نه زنانه نه مژور نه زوی په کول نه کوي، نو د دې مشرۍ په دا کور کې د سپین ږیري نو څه پیدا ده؟ دا رقم د الله قرآن موږ وایي دا د الله قرآن دی، خو فیصلې موږ ته په طاغوت باندې کوو، په هغه امامانو په مذهبو یې کوو یا د انګریز په قانون یې کوو چې دا به بیا زموږ ته په قیامت باندې د افسوس مقام یا افسوس به کوو، بیا به موږ له د افسوس په ښه نه راځي. رب کائنات موږ ته فعال خبر دی چې بیا به دا رقم په ورځ د قیامت باندې افسوس کوي، بیا به هغه افسوس تاله په پایده باندې درځي نه. ویوم په هغه ورځ باندې یعض الظالم چې غاښونه به ولګوي ظالمان خلک، دغسې د الله په قرآن فیصلې نه کولې، د الله په قرآن عمل نه کوي، د خور اکه نور کوي، د الله دین پیژندی نه، فیصلې په غیر الله کولې، عمل د غیر الله په اقوالو کوي. علی یدی پر خپل او لاسونو باندې یقول وای به یا لیتنی ای ارمانا ای افسوسا اتخذتو کاش که ما اختیار کړی وای، کاش که ما عمل پکړی وای مع الرسول سبیلا، کاش که ما د پیغمبر علیه السلام لار اختیار کړی وای. یا ویلتا ای زما بدبختی، لیتنی ای ارمانا لم اتخذ فلانا خلیلا، چې ما نه وای جوړ کړی نیولی پلانی په دوستی سره، دغه ملا صاحب ما په دوستی نیولی و، دا پیر صاحب ما په دوستی نیولی و، دا مور پلار ما په دوستی نیولی و چې دی به ما د الله د عذاب څخه بچاو کی، دی به ما ته حق بیان کی، خو دی ما ته حق نو بیان کړی. لقد اضلنی په دې کې سره زه
واړولم ګمراه کم خطا کړم عن ذکر د الله د قرآن څخه والقرآن موایه دا سخت کتاب دی دا 14 علم غواړي بعد اذا جاني فصل راغلی مالر د الله قرآن وکان الشیطان للانسان خذولا دی شیطان د انسان د پاره شرمونکی رسوا کوونکی دغه ملا صاحب خو ما په دوستي نیولو دا خو شیطان دی دا پیر صاحب خو ما په دوستي نیولو دا خو غټ شیطان دا ما د کلي خان و ملک مور و پلار په دوستي نیولو دا خو ټوله شیطانان سو یا رب ستا د دین په مقابل کې نو دی وای شکر دی موږ خو نبي لرو نبي به زموږ شفاعت وکړي وقال الرسول وای پیغمبر علیه السلام یا رب ای رب زما ان قومي بشک زما دا قوم چې دی دا زما امت چې دی اتخذ هذا القرآن مهجورا یا رب دا زما قوم دا زما امت دا قرآن پریښیو زما په قرآن فیصلې نه کولې زما په قرآن باندې عمل نه کوي شیګانو د خپلو امامانو په اقوالو دو ذاکرینو باندې عمل کوي سنیان چې هغو د خپلو امامانو د بزرګانو په خبرو باندې عمل کوي نو زما ورونو چې پیغمبر علیه السلام پر موږ باندې رپورټ وکړي موږ د شفاعت امید لرو هغه به زموږ په خلاف باندې ورب ته درخواست وکړي نو زما ورونو اوس لا ټیم دی بیا به داسې واس په هغه دنیا کې وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وبوای جهنمیان په جهنم کې و هغه محافظې د جهنم ته نگرانه ده وبوای وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وبوای دا جهنمیان کچیری موږ اورېدلی د الله قرآن او نعقلو که موږ ځان په پوه کړی وای ما کنا فی اصحاب سعیر موږ به د خاوندانو د دوزخ نه وای موږ به نن د جهنمیانو څخه نه وای نو په دا ورځ به دوی څه وکړي فاعترفوا بذنبهم په دا وخت کې به دوی اعتراف وکړي گواہی به ورکړي شهادت به ورکړي بذنبهم په خپلو ګناهونو سره چې واقعي زه مشرک وم کافر وم بدعتي وم او منافق وم زه خو د الله د قرآن دشمن وم نو فسحقا لاصحاب السعیر لعنت وي په خاوندانو د جهنم زما ورونو اوس له د الله دین زده کوي عمل په وکړي او تر بله پورې ورسوي د ملایانو منګړتې کیسې د پیرانو منګړتې کیسې دا مه منئ د هر چا خبره د الله په قرآن پیش کړئ که واقعي مؤمنان یاست د الله په قرآن باندې ځان پوه کړئ الله دې موږ ته واسطه توفیق راکړي چې قرآن باندې عمل وکړو په دې باندې به او تر بله پورې ورسوو